السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو دې تصویر ته تاسو لږ وګورئ. په دې تصویر کې یو مور را لګېدلې ده او دا زانګو ده، دا سوزی. موږ دې ته زانګو وایو چې په وړوکوالي کې دې کې ماشومان هغه زنګولی شي، نو موږ ورته زانګو وایو. تاسو به خپل ژبه کې څه وایئ والله اعلم. نو دا زانګو یې سوځولې ده. دا زانګو یې ولې سوځوله؟ دا دې کې څه حکمت و چې د مور را لګېدلې او دا زانګو سوځوي؟ د دې ویل کېږي چې د دې مور شپږ زامن وو. هغه شپږ زامن د مور په دې زانګو کې زنګولي وو. بیا دا زامن د دوی لوی شو، خرچې یې پرې وکړې، تعلیمونه یې پرې وکړل، ودونه یې وکړل. کله چې په ودونه وکړل دا مور بوډۍ شوه او د شپږ ونه زامن د مور نه جدا شو. مور یې په تش میدان باندې پرېښودله، هغه خپل ښه د خپل بچو سره جدا شو. نو دا مور وایي چې ما به بیا دې زانګو ته کتل او ما به دې بچو ته کتل، نو زه به دننه زړه کې سوځېدلم چې یاره دا بچي ما را لوی کړل، دوی من ما محنت وکړه، خواري مو سره وکړله، تعلیمونه مو پرې وکړل، ودونه مو له وکړل. اوس دوی موږ په تش میدان پرېوځو، خپلو ښځو بچو سره جدا شو. د خپلو ښځې د بچو